رجب میاشت ده ډیره سیمه پاکه پاکیزه میاشت ده دغه میاشت دوره عظیمه ده څه روایت دی دغې میاشتې ته عربۍ کې اصب نه یایي یسمى شهر رجب الاصب دغې میاشتې نامه دی اصب ویلې اصب دی لأن الرحمة تصب على امتي فيه صبا دغې میاشتې کې خداوند عالم خپل رحمتونه خپل بنده باندې وروي او کې پټوي مکمل. زه به داسې ساده مثال دیر کوم لکه یو انسان لاندې ولاړ دی پوسته نه بلټۍ کې چې اوبه ونې واچول دي نو معلومه خبره ده چې هغه ټوله د اوبو لپیټ کې راغلل یا یو ډانډ ته انسان ځان وشول او کې پټ شولو دې شان سره دغه میاشته اصب دی یعنې د رحمتونو میاشته ده چې انسان مکملو کې پټ شي خدای مکمل خپل رحمتونو کې پټوي. ويقال الأصم وهم دغه میاشتې ته اصم نه یایي لأنه نهى فيه عن قتال المشركين وهو من الشهور الحرم څه خداوند عالم دغه میاشتې کې د مشرکانو وینې تلوله هم حرامه کړي دي چونکې د دې حرمت میاشته دی بهترینه میاشته چې خدای دغې د مشرکانو وینې تلوله حرامه کړي دي. پروردګاره دغې میاشتې کې خپلو منځو کې د یو بل وینې تلول یو بل ته هزار سال نه خدای مو محفوظ وساتي. روایت دی اذا کان یوم القیامه څه کله ورځ د قیامت شي چونکې دغې میاشتې کې د روژې ډېر ثواب دی ډېر فضیلت دی کم از کم اول رجب 11 رجب 21 رجب یا آخر رجب یوه روژه وکړي انسان وساتیا کفي دی ثوابي روژه څه خپل وس مطابق اول خدا دې څه خدای ټولو روژو ته توفیق نصیب کړي کم از کم ایوانیمه روژه ده وکړي وساتله خصوصا 27 رجب والا روژه چې هغه بې پناه فضیلت دی 27 رجب نن 20 رجب دی تقریبا 12 یا 11 مارچ دا تاریخ به تاسو ته حساب کوئ چې هغه حساب سره دا ورځ ځان ته معلومه کوئ لکه نن 5 تاریخ دی نو 27 رجب والا روژه مو سره دوره فضیلت لري چې مو سره کال کې څلور روژې دي چې یوه روژه هم سره برابره نه دی سوا د رمضان ووایي چې هغه واجب روژې دي نوره ثوابي روژې چې څومره راټولې کړه دغو څلورو روژو سره برابرې نه دي. یو 25 ذیقعد چې دې ورځې خدای ځمکه وغوړوله یو 17 ربیع الاول چې د پیغمبر او د رسول پیغمبر او د امام صادق ولادت ورځ دی یو 18 ذوالحجه چې قدیر کې د علي د ولایت او امامت ورځ دی دا درې روژې و یو روژه همدغې میاشتې کې 27 رجب دی چې روایت یې اویاو کالو ثواب سره برابر دی. اوس یو سړی دا وایي چې 10 کاله مو ضایع شول 40 کاله مو ضایع شول ډېر ثوابونه مو نه وکړل دا یوه چانس دی انسان دپاره دا موقع دی بیا کله رسېدو و دغه ځای کې شک هغوی اوس یې وانهمړوي ولله خزائن السماوات والارض خدای څه دی اوه اسمان او اوه ځمکو خزانې دي دا مو ډارېږو څه چاته چې ویل کو کام بشي خداوند عالم در کې کمال نشي هغه یوه بنا لټوي بنده دپاره چې هغې لیارې نه د ثوابونو پرمار وي سیلاب وي ما د دوی له عصب دی دا میاشت عصب یعنې رحمتونو کې د خدای پټوي د دې نه غټ رحمت څه چې یوه روژه هغه بیا اویاو کالو روژې څه شی دی برابر دومره زیات ثواب دی. اذا کان یوم القیامه څه کله ورځ د قیامت شي نادی مناد فی بطنان العرش آواز رسی د عرش درون نه د عرش باطن نه یو آواز رسی ورځ د قیامت دی ورځ د قیامت اوس معلومه ده چې 50,000 کاله یوه ورځ دی سخته ګرمي دی واړه بشي به سپین ږیري شي وکړي ویښته به سپین شي ډار نه شي به زړه به شي ښځې به حمل وغورځوي ډار باشي نه خلک به سکاره بېهوشه مدهوشه به وي و ما هم بسکاره دا نشې کې نه دي خدا هغه ډار والي دي دومره سخته ورځ دی خدای دا ورځ مو ټولو ته اسانه وکړي دغې ورځې باندې چې دومره سخته ورځ دی د عرش باطن نه به آواز راشي این رجبیون د رجب میاشتې والا چیرته دي این رجبیون د رجب میاشتې والا چیرته دي رجب میاشتې څه چې دغې میاشتې حرمات یې ساتلی دی دا میاشتې عظیمه ګڼلې دی دغې میاشتې ته مقام د حرمت قایل شوی دی دغې میاشتې کې روژه ساتلې دی دغې میاشتې کې ګناه ترک کړی دی این رجبیون فیقوم اناس یو ټولی به راپاڅېږي
یضیع وجوههم لأهل الجم. ټول محشر صحرا کې دا ټولای به سار نخپو پورې نور کې پټ وي، ځلیږي به، د نور شبق به ونخیږي. علی رؤوسهم تیجان الملک، د سر باندې د بادشاهانو په شان ته تاج یخی دی. مکللة بالدر والیاقوت، څه دغه تاج څه دی مشین شوی دی، ښکلی شوی دی دور و یاقوت سره. دغه تاج د سر باندې دی، د فخر والا تاج. مع کل واحد منهم، هر یو د ښکار سره الف ملک، زر ملکی، عن یمینه، خی طرف ته به زر ملکی وي ورسره، و الف ملک عن یساره، و زر ملکی به چپی طرف نه وي. دغ شان و شوکت سره به روان وي. یقولون له هنیئا لک، دغه زر ملکی څه خی طرف ته، دا زر ملکی څه چپی طرف ته دي، دا به دهکش ته یایي څه هنیئا لک کرامت الله یا عبدالله. د خدای بنده، د خدای کرامت ته مبارک شه، د خدای لطف ته مبارک شه. فیاتی النداء من عند الله جل جلاله، صرف دا نه، خدای طرف نه هم آواز ورته رسي. چی آواز ورته رسي؟ عبادی و امائی، ما بندگانو، ما وینځو ټکي ښځو ته استعمالیږي. هغه ښځه چې دغې میاشتې حرمات یې ساتلی دی، اردو ته به ها کېږي، سړي ته به بیله کېږي، ښځې ته به بیله کېږي. و عزتي و جلالي، څه خپل عزت و جلال مې به قسم دی. لاکرمن مثواکم، نن چې کوم ځای ته روان یوئ هغه ځای مې درته با کرامت ګرځولی دی، صاحب کرامت مې درته ګرځولی دی هغه ځای، یعنې جنت طرف ته اشاره دی. نن ځای کې به تاسو ډېر قدرمند وئ، دا ځای مو تاسو دپاره جوړ کړی دی. څه ډېرو کسانو دا ځای نه منلو، منکر دي دا ځای نه، دا ځای مو تاسو ته صاحب کرامت جوړ کړلو. یا جنت لاړ نه دي زر ملکی چپی طرف نه، زر سره خی طرف نه، د پروتوکول سره، د ګاډ آف آنر سره دا روان دي خپل ځای ته. او خدای ورته غږ کوي چې په خپل عزت و جلال مو قسم دی چې دا بهترین ځای د کرامت والا مو تاسو ته تیار کړی دی. ولأجزلن عطایاکم، نن اما خزانې تاسو دپاره خلاصې دي، نن غواړم چې خپلې ټولې خزانې زه تاسو ته دیر کړم. ولا ابوئنکم من الجنه غرفا، و د جنت هغه محلات زه نن تاسو ته در کوم چې تجري من تحتها الانهار خالدین فیها، چې هغو نه لاندې هغه نهرونه دي چې نه سترګو لیدلي دي نه غوږو لیدلي دي، نه د بشر حضور کې راغلي دي، هغه زه تاسو ته در کوم. و همیشه دپاره به دلته وایي و نعم اجر العاملین، چې چا ښه عمل کړی دی د دغې میاشتې احترام یې ساتلی دی، د ګناهانو تک شمنې یې ردی کړي دی، دا اجر دی چې نن ما تاسو ته دیر کړو، دا بهترین اجر اوس ما تاسو ته نن دیر کړلو. ویلې انکم، هغه نکته دغه دی، انکم تطوعتم بالصوم لی شهرن، کسه تاسو نیمه روژه واجب نه ورکړي، تاسو منو ویلې چې خامخا به دغې میاشتې کې روژه ساتئ، خو چونکې دا میاشتې ما تاسو ته پاتې چې رجب خدای میاشته دی، شعبان د رسول الله میاشته دی، رمضان د امت رسول میاشته دی. تاسو یې ما روژه نه واجب کړي، خو تاسو یې ما مینې واجب نه، ما محبت واجب نه یوه روژه وساتله. دا د هغې روژې برکت و چې تاسو د عظیم مقام وتېر کړل، تاسو ما رجبیونو کې حساب کوئ، تاسو د قیامت ګرمۍ نه ما وساتلوئ، تاسو باندې د کرامت تاج مو واغوستولو، ښې و چپي طرف ته زر زر ملکې تاسو احترام دپاره ما روانې کړلې تاسو سره، چونکې ما روژه نه واجب کړي، خو تاسو دغې میاشتې احترام وساتلو. ځکه تطوعتم واجب نه وه، خو تاسو یې ما پرې یوه روژه وساتله. عظمت حرمته و اوجبت حقه، تاسو یې دغې میاشتې حرمت وساتلو، عظمت مې وساتلو. ملائکتي، ما ملائکو، ادخلوا عبادی و امائی الجنه، اما دغه بندگان سره جا میاشت احترام ساتلی دی، دا کرام سره، دا افتخار سره، دا عظمت سره جنت ته نابسوئ، دغه احترام سره، عظمت سره.
اغه بعد ثم جعفر ابن محمد هذا لمن صام شيئا من رجب. اغه بعد شپږم مولود کا د چونګ روایت ذکر د شپږم مولود روایت ده. شپږم مولود کا صدا احکاس د پاره د افتخار ده چې د میاشتې احترام د پاره ور صوبې روشه وساتل. ایوا روشه وسند زلو دوی د وساتل درې د وساتل ځکه یې چې جنات یو داسې ځای دی چې نه سترګو لیدلی دی نه غوږو لیدلی دی. هغې ورځې به کفار او مشرکین ارمان وکړي چې دغې ورځې انکار مو ویلې کول. هغې ورځې به مؤمنان وایي چې خدایه دا 15 روژې مو په کار دی نورې ساتلې وي چې یوې روژې د عظمت دی دا کرامت دی دا لطف دی. ولو یوما واحدا شپږم مولود چاهی ایوا روژه ویلې نه وي فی اوله او فی وسطه او فی آخره چاهی هغه اول سر کې دی یا مانس کې دی یا آخر کې دی ایوا روژه دور آسمان دغه میاشت دی مقام دی حرمت دی چې چا ایوا روژه وکړي وسطله اول رجب وسط رجب یا آخر رجب ما درته ویل چې که آخر رجب نه وي 27 رجب ولا روژه چې د سا پاتې نه شي څه ما درته اویاو کال ځنه روایت کې شته چې تو څومره عمر دی عمر مطابق به تو ثواب وي. دغه ځکه وفقهي مسله دی چې هغه درته ذکر کوم خویندې میندې په کور اوري دوی مسلې دي. یو مسله دا دی چې المنځه سره روژې فرق شته تو باندې که ضعیف الموس پاتې دی سبیل ولا آیا سبیل الموس کولی شي که نه شي کولی شي. مثلا ما باندې 5 ورځې که ضعیف الموسونه پاتې دي زه ماښام ماسخوتن منځ کې غفلي الموس کولی شم که نه شم کولی شي. زه تهجد الموس کولی شم که نه شم کولی شي. که ضعیف ورځ تا وکړه خو روژې سره فرق دی. که تو باندې واجب روژه پاتې دی د رمضان المبارک تیر شو کال ولا ته صوبې روژه نشي اول ما ساتي وځه ستله نه وشوله دا مسله خاص ده کوي تو باندې قضا الموز واجب الموز پاتې دی ته صوبې الموز کولی شي خو که تو باندې د تیر شو رمضان المبارک قضا واجب روژه پاتې دی ته صوبې روژه وځه ستله نه وشوله چې به کوي خپله خاطر کې دا دی چې دغې میاشتې کې تو باندې کومې واجب روژې پاتې دي ما هغه وکړې وسط نو دا یا وریا ما ګڼه چې خدای به ما هغه ثواب دی رجب والا تو ته درکوي. دا یوه مسله بله مسله څه دی خویندو میندو لپاره دی هغه ښځه چې هغه واده شوی دی که چیرې ایتا دغه روژه میړه اجازت نه بغیر وي وی هغه حقو سره ضایع کېږي تو ته دا روژه صحیح نه دی میړه اجازت نه بغیر چې هغه حقو سره ضایع شو تو ته نه دی صحیح ایتا بیا ما هغه ثواب دی چې میړه په امر باندې تو عمل وکړي. لذا دا یا مهم درېیمه نکته چې ډېره مهمه ده تو څه دا صوبې روژه وساتله یو ځای ته لاړلې دسترخوان یې وغوړولو چې ما ته مړی دی ته نه یې خبر دسترخوان یې کېښلو دته چې ما دعوت دی دته و دا صوبې روژه خوړی شي که نه شي خوړی که دا صوبې روژه تو یې مومې دعوت قبول کړلو ودو خوړله دا یوه روژه اویا روژو کې بدله شوله دومره ثواب دی. خو داسې ونه کړي چې سوی ور ټلیفون ته وکړي چې صوبې روژه ساتم سبا بیا دسترخوان غوړوه داسې نه چې ولاړلې په اوس نیاد دا اوس زه به نن خامخا روژه ساتم دلته یو کس ګیر شي چې که ما چای د نه وچکې ما مړۍ د نه وغواړه زه د نه خفه کېږم فورا ورسره کښېنه ضد مه کوه دا روژه اویا روژو کې بدله شوله خو که وده ساتله مؤمن دوا د ټکراو په روژه د مکروه شوله ثواب یې کم شو. پروردگار را دعا دی خدای دغې میاشتې حرمت ساتلې عظمت ساتلې موږ ټولو ته توفیق نصیب